الله پاک خزي د سر په ویختو خسته کړی دي او سړی په ګیرو خسته کړی دا سړی را ولګېدو ګیره اخره ولا دا سړی ولګېدو دا نوجوان ولګېدو ګیره اخره ولا نو زما محترمو دا به داسې شي لکه ښځې له چې سر ګنجې کې ښځې له چې سر اخره که نه څنګه ښکاري ښه ښکاري که بدې ښکاري بدې ښکاري نو همدقه شان چې موږ ورپسې خاندو هلکه شانه خو مې سم ماما ښکاري چې دې ښځې له سر اخره او داسې شا کړې ولاړې هلکه شا طرف نه خو مې سم ماما ښکاري سم هغه حاجي صاحب غونته کې دا شاته دا کپرې ښکاري نو دا څومره بدې لګي همدقه شان قسم پر رب العالمین الله ته دا بنده دا مسلمان دا نوجوان دا زما عزتمند سپینګیری دا حاجي صاحب دا داسې بد ښکاري لکه څنګه ما تا ته دا ښځه بدې ښکاري چې کومې ښځې له سر ګنجې کې دا داسې بدې ښکاري نو موږ څه کوو چل ول کوو موږ دوک بوک کوو او الله عزتمندو چرتم په ترقۍ نه بوځي دوګبوګي سړي لا چرتم الله ترقی نه ورکوي چې څوک مونځ او دس نه کوي چې ته د هغې سره ملګرتیا پرېږدي چې ته مونځ او دس نه کوي هلکه ماله په طرف رانه شي په دوکان رانه شي رشته دار مې رشته داري په خپل ځای خو زما په کور رانه شي ته بېلمازئ ته سودګرې ته چرس او وغیره وغیره دا د الله نافرماني کې زما استانه کېږي زما پاک کور دی زما دې پاک کور ته به ته د خپل ګنده قدمونه نه اخلې ستا د دې ګنده قدمونو هغه اثر به زما په کور کې زما په ښځه زما په بچو باندې غورځېږي او یو لوی پنجخړ به جوړ وي بیا نو په دې کې خو یری وو چاته خو د پردې نه شو ویلی چې هلکه ته زموږ په دې کور داسې ډاډه مه راځه زما پیغلې لوریانې دي په دې کور کې شریعت موږ ټسوم نه یاره که اوس دې پرده کومه دا به خفه شي هغه لوی الله خفه کې هغه خیر دی ماما خفه نشي کاکا خفه نشي او دا خفه نشي او هغه خفه نشي ور به کوي جواب دا لیور به په کور کې خپل ورندار سره داسې ناست وي ته که خپله خورې د سقه ماشاءالله موږ له بلکل پکار دی چې زما عزتمندو یو ماشوم دی د هغې په مخ باندې ګیره نشته د هغې مخ ته هم کتل نه دي پکار دا فتنه ده او بیا په کور کې ستا ورندار په کور کې رونو کې یو رور مخلص وي زما عزتمندو دا رور به چرتم الله غریب نه کړي دا یاد ساتئ په کور کې انګیندې دي ایورینې دي دا خواښې ده دا چې څومره زنانه په کور کې ژوند تېروي یو ښځه په اخلاص سره وړم اغږي په اخلاص سره لوښي م وینځي په اخلاص سره کور هم جارو کوي او هغه نورې غرمډزې تر 10 او 12 پورې اودې پرتې یاد ساتئ د دې زنانه دا 2 کالو د 3 کالو خواري انشاءالله ټول عمر به پې الله راحت راولي اساني به راولي خوشحالي به راولي مالداري او فراخي به پې راولي او د هغه نورو نتیجه به بیا وګورو د دې نورو نتیجه به د دې نورو زنانو نتیجه په کور کې 15 رونی یو ورور ځان نه سرمن وباسي او دا نور دا تیاره باندې مختی تیاره بس تیارې ته ناست وي چل ول کوي او که لږه سختي پرې راوړي کور هم پرېږدي رورولي هم پرېږدي هر څه پرېږدي نو دا رور مجبوراً په ځان سخته تېروي چې دا رورولي هم خرابه نه شي زما دا پلار خفه نشي رور مې دی خیر دی یاد ساته په تا باندې زړه خفه کوي ته په هغې زړه نه خفه کوې هغه یو وجود دی یو بدن دی اب ستړی کېږي کله به د هغې هم خوب ته زړه شوی وي کله به د هغې هم ړه شوی وي چې زه دې ښځې سره یو ګنټه لږه زیاته تېره کړم یو ګنټه دې خپلو بچو سره لږ زیات تېر کړم ځان باندې سخته تېرې وختي وتې نو انشاءالله العزیز دا د زناورو خویونه به ځان نه وباسو انشاءالله پرونو باندې به خفه کېږو په خویندو به خفه کېږو بالخصوص په مور و پلار به خفه کېږو مور و پلار دا به پرېږدو نه چې یو ته وې تی دغه کوه بل ته نه نه ټول په مشترکه دا زما مور و پلار دي ستا مور و پلار دي ته خپل وس مطابق خدمت کوه الله ته ښایه الله دې ویني که نه ویني چې ستا وس د 100 روپو د پیو د راوړلو کېږي او ته چې کم دی 50 روپو پی راوړي مور و پلار او داسې پکې ډېر کم خلک دي چې هغه ماسخوتن نه زما عزتمندو سار ناشتې دپاره ځان سره پی راوړي او د 50 روپو پی راخسي او 50 روپو پی مور و پلار نه هم راواخلي ولې بیړه به دې پیچه پشي